السلام علیکم ناظرین، زه شزوان افریدي. قدرمندو تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن په عمران خان باندې ګجراوال ته په قاتلانه حمله په وشوله چې ملګری زخمیون شول. قدرمندو دا تاسو داسې وګڼو چې عمران خان یې وویژئ. دا حمله تاسو داسې وګڼو چې هغه یې قاتل که، دا حمله تاسو داسې وګڼو چې هغه یې ختم که. اوس ته تاسو د راتلونکي مستقبل ښه کولو دپاره صرف دغه ډر څخه سات ورکول لازمي دي. کله چې دغه د لاهور نه د لانګ مارچ اعلان وکړ، فعلا چې کم دی په کینیا کې بهادر صحافي د پاکستان چې کم دی شهید شو. تاسو ټولو ته معلومه وه. دوام چې دی نیمان لروغی د کنټینر سره چې کومه دو صحافي مړه شوله. دریم اوس په دمونه ډایرکټلی قاتلانه حمله وشوله. ناظرین د دغې خبرې مو مذمت کوو او مذمت یې داسې نه کوو چې په کور کې نوس وي او صرف هر یو کس له دا په کور دی چې اسلام آباد له راوځي او بالکل چې کم دی د دغې خبرې مو هلته مذمت وکړو. هر سړی په دغه لانګ مارچ کې شریکات وکړي او دا مضبوط بینوب کړي، ځکه چې پیله یې دغه له داسې مسکال ورکړي چې په کینیا کې صحافي مړ شو. بیا یې کنټینر سره ټکرو شوله. دریم یې چې کوم دی ډایرکټلی په دغه باندې حمله وکړه او که څلورم ځل بیا هم دی راووته که نه، دا بیا هم په دغه باندې به قاتلانه حملې کوشش کوي. مخکې مې دا شوي دي. ټول قوم له مې دا خواستی، ټول قوم له مې دا خواستی که پاکستان حکومت تاسو ښه کول غواړو، صرف عمران خان صاحب سات ورکوو. دغه ټوله ډایري او ټوله کهاني چې ته وکړې دا صرف او نه صرف د پاکستان د مستقبل لپاره لګیا دی. د نن نه مخکې مو د یو سیاسي حمایت د پارټۍ حمایت نه دی کړی، نه مې د هغې په باره کې خبره کړې، خو چې خبره مې کړې د پاکستان ښه کولو په نظریه مې خبره کړې. خو چې کله په دغه سړي باندې عدم تشدد شروع دي، زه ګورم، دا زه نوټ کوم، دا چې کوم دی د غلو د ډاکونو خلکو دا دله دمکی دي او دا د مارک فلایننګ یې جوړوي. ناظرین تاسو ټولو نه مې خواستي چې په دا باندې ورفور مذمت وکړو او ټوله ته غوښتنه وکړو چې د دغې قاتلانه حملې د برفور انکوایري وشي. والسلام.